سلامونه ملګرو. عمران خان د الیمین گنداپور نه یو ډیره غټه عہده اخیستلې ده او د پی ټی آی جنید اکبر ته دغه عہده ملو شوې ده. جنید اکبر د پی ټی آی هغه رکن دی، هغه رهنما دی، هغه لیډر دی چې د پسې به د نورو لیډرانو خبرې کولې عمران خان ته چې جنید اکبر نن داسې وکړل، جنید اکبر نن داسې وکړل، او هماغه جنید اکبر ته عمران خان یو ډېره غټه عہده ورکړه. تاسو ته معلومه وي چې الیمین گنداپور د پی ټی آی د طرف نه د کے پی کے وزیر اعلی هم دی او د پی ټی آی صدر هم دی. د کے پی کے د پی ټی آی صدر الیمین گنداپور دی او د کے پی کے وزیر اعلی هم دی. د دوه غټې عہدې د پی ټی آی د طرف الیمین گنداپور سره وي. نو عمران خان فیصله کړې ده چې جنید اکبر د کے پی کے صدر شي. باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. جنید اکبر د کے پی کے صدر هم دی او دنه علاوه جنید اکبر سره د کے پی کے پبلک اکاؤنٹ کمیټي چیرمن عہده هم شته. پبلک اکاؤنٹ کمیټي چې کومه د کار داوي چې څومره هم په کے پی کے کې انفراستراکچر کار کیږي، څومره هم ترقیاتي کارونه کیږي، نو د هغې اډټ کول شي. مطلب هغه د پبلک اکاؤنٹ کمیټي چې کوم صدر وي هغه د هغې اډټ کول شي چې څومره هم ترقیاتي کارونه په کے پی کے کې کیږي. نو دا دوه غټې عہدې جنید اکبر ته ملو شوي دي. یو خو د پبلک اکاؤنټس کمیټۍ چیرمن دی او بل د پی ټی آی د کے پی کے صدر هم منتخب شو. د عمران خان په وینا باندې عمران خان باقاعده دا فیصله کړې ده او دا عہده الیمین گنداپور نه عمران خان اخیستلې ده. پس وجه اخیستلې ده، پس ته خبره په دې مکمل ویلاګ ان شاء الله راځي.